أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، یقینا هغه خلق چې کمو پټ کړل هغه شیزونه چې مونږ په دې باندې واضح نښې را نازلږي د هدایت لارې ای خلکو ته ونښولې، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، پس د دې نه چې دا واضحه نښې په دې کتابونو کې دې ته ذکر شوې، اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون، وی دا هغه خلک دي چې په دې باندې د الله طرف نم لعنت ته او د ټولو مخلوقاتو د طرف نم په لعنت ته. د دې آیات نه مراد د یهودو حق پوشی ده. یهودو به حق پټولو چې څه خبرې به دي ته حق د رب له طرف نه راغلی وي دي به مخلوق ته نه کولې، دی به یو طرف ته کې وي یاره مونږ دنیا حاصلو د دنیا لذت ډېر عجیبو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی که چرته دا آیات مې نو اورېدلې وي ما به د حدیثو دا ذخیره چاته م نه وښولې. ټولو کې زیات روایت د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نقل شوی دی، خو دې وجې نه مې دې خلکو ته وړاندې کړل، خلکو ته مې وښول چې دا آیات را نازل شو، ما وی اسې نه په هغه کتمې خبرو کې زما خبرې م راشي چې کمې خبرې خلک پټوي. دویمه خبره په دې کې د لعنت ته. مونږ عام په خپله معاشره کې په خلکو باندې لعنتونه ورو، څوک وی ملعوني، څوک وی د الله لعنت دی وي په تا باندې، دا ډیره لویه درنه خبره ده. حدیث کې راځي ابو درداء رضی الله تعالی عنہ وی جناب محمد رسول الله ارشاد فرمایلو وی کله یو سړی په چا باندې لعنت ووري وي دا لعنت اسمان طرف ته لاړ شي، وی چې د اسمان ته ځي د اسمان ټولې دروازې د ته بند شي، وی بیا ځمکې ته راکوشي، وی د ځمکې ټولې دروازې د ته بند شي، وی بیا شمال جنوب خپل ټول حالتونه چیک کې چې د لعنت ته ځای ملو نشي، بیا هغه کس وګوري چې د په چا باندې ورولې دی آیا هغه کې د دې کار پکې وو، د دې لعنت مستحق وو، که د لعنت مستحقی په هغه باندې وروریږي، خو که په هغه نه وریږي مستحق نی واپس په ده باندې راشي. او دومره لوی چې یو ځل په قبرستان کې مونږ روانو حضور پاک راته وفرمایل یو قبر او قبر په هغې کې کافر دفنو، نو حضور پاک وی په دې کافر باندې د شپې د ورځې داسې یو فرشته مقرر وي چې هغه په هغه دروز باندې دی په دې تندي باندې وي او د ده سر دی اومې ځمکې ته لاندې ځي، وی دی د فریادونو د وجې نه چغې وی داسې فریادونه کوي چې هغه فریادونه د انسانانو د جناتو نه بغیر ټول خلق اوري، او وی په ده باندې دا ټول مخلوقات لعنت وري. د لعنت مطلب دا دی چې د الله تعالی د رحم نه لري، د الله تعالی د کرم نه لري، دې ته لعنت ویلی کېږي. یو کس عادتي شرابي و د حضور پاک په زمانه کې، نو هغه به راغو شراب به څکلو، نو په ده باندې به حد جاري شو، کوړې به پې جاري کي، خو بیا هم چې دی نه سمېدو بیا به راغو نو یو صحابي په هغه باندې لعنت وروهو. حضور پاک ورته وی په ده لعنت مه وروه، وی ځکه وی دی الله او رسول خپل ملګری ګڼي، ځکه چې ګناو کې راشي په ما باندې حد جاري کې. یو بل صحابي هوا تینا صادر یوړو، نو په هوا پسې لعنت وورولو،
نو حضور پاک ورته وی لعنت مو وروا دی پسې وی دا کدا خدا الله تابع ده او د لعنت زی چې په چا باندې وری پاغه کې پیدا نشو نو بیا پتا باندې راولټ کیږي. نو دا بعضی الفاظ مونږ په خپل ژوندۍ کې ډېر سپک غنو خو هغه ډېر زیات درانی. نو د دې لعنت د الفاظ نزان اوساته. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. او چې کوم خلکو توبه وکاغله د اصلاح پلار باندې روان شو نیکه کارونه شروع کړل د دیر خبره جدا شو رب وی ز توبه قبول کوون کې مرحیم ذات مرازه رااله. مرایشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی کله یو بنده ګناو کې هغه دا قبول کې چې ما ګناه کړی دا رب وی چې بنده تا قبول کته ګناهګارې نو زه قستا رب یم توبه به قبول مرازه مالا. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رب د بنده په توبه باندې دمره خوشاليږي وی کله چې یو بنده توبه وکاږي نو مثال ډېر ښکلی ورکوي. وی یو بنده په صحرا کې پروت دی، په صحرا کې د سره هیڅ نشته، وی یو اس دی ور سره په هغه باندې د زاد او توشه او خوراک ارس د زندگی په دې اس باندې پرته ده. اس د دنه غیب شو دی ګرځ یو خواته کل کوي بل خواته کل کوي اخره کې چې ستړی شه راغو بس د یو ځای لاندې کېناسته دی وی چې بس اوس مرم یاره چې دا مرګ رانه په دې خوب کې وځي نو ښه به کله سترګې پټوي کله څه چلي لوږه ده پې اچانک ته د سترګې کولاویږي چې ګورې سورلی مخامخ ده نو ویدې د ډېرې خوشحالۍ نه وی یا عبدي انا ربک رب ته وی چې ای زما بنده وی زه د رب یم خولی خطا شي وی د دې خوشحالۍ به څه لوی تاثر چې انسان ته نوې زندگی ملو شي. وی کله یو بنده چې یو ګناه وکي ګناهګار بنده دی ګنده بنده دی د هغې نه پس ته راشي دی الله رب العزت ته کیني نو الله ته داسې خوشحالي محسوسېږي. څومره لویه خبره کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی حضور پاک یو ځل ډېر بې انتها خپه فرض منځ به وکړو کور ته به لاړه یو څلور پنځه ورځې داسې معمولو صحابو کې ګورې جرت نه و د حضور پاک یو معجزه دا وه چې هغه روب ډېر زیات و که مسلمان و کافر و هر څنګه و حضور پاک روب به په هغې ډېر زیات و کته به هم ورته چا نه شو. نو حضور پاک چې کله کور ته بتله نو حضرت علی صاحب ورته وی لاړو خپلې بیبي ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی پته نشته حضور پاک چا نه خپه دی څه چل شوی دی صرف په کور کې په مصله باندې ناست و جاړي چا سره خبرې نه کوي فرض منځ وکړي او کور ته لاړ شي. وی ته لاړ شي ته د تپوس وکړه او یقینا دا پې ډېره زیاته ګرانه وه ډېره نیازبینه لورې وه. کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها لاړه حضور پاک یو کته په جانماز جړل وی ما یبکی کا ابا جان ولی جاړې څه چل شوی دی ورته وی زه د معراج په شپه باندې چې کله لاړم بره جهنم مې وکته په جهنم کې مې ښځې وکتې وی شپږ قسمه زما د امت ښځې په جهنم کې مې وکتې او الله نه د هغې معافي غواړم چې الله دې وبخي د دې ګناهونه معاف کړي. هغه شپږ قسمه ښځې هغې ذکر کې حضور پاک وی اولنۍ ښځه پکې دا وه وی چې هغه د ژبې نه زوړن وه په جهنم کې په کونډو کې هغې ته عذاب ورکړی کېده. فاطمه رضی الله تعالی عنه ورته وی ابا جان وی دا کومه ښځه ده وی دا څه وجې نه دا ښځه زوړنده وه وی دا هغه ښځه وه چې کومه په دنیا کې لګیا د غیبت کوي او وی څنګه چې یو زناور کساب له د هغه سر زوړندی نو هغه کې ولا کونډه ورکي او هغه زوړند کې وي دکه شانتې زوړند ولاندې نه ورته اور لګېدلی و وی د غیبت د وجې نه وي دا ښځې هغه جهنم کې هلته زوړنده دي او زه سوال کوم چې الله زما د امت ته بیبیانې بچ کړي د دې نه د دې غیبت نه وساتې. د زندګۍ شروعات ته یو خبرې نه کېږي هغه خبرې شروعات چې کوم دی د انسان اعمال دي اعمال نه د خبره را روانه شوه منځ کې اعمال برمځي لاندې ګنام کېږي توبه مو کاږلی کېږي خو اختتام د ده په انصاف باندې دی په میزان باندې پروت دی. بس چې کله ستا اعمال د آخرت په ورځ باندې وتللی شو باچا شوې
خو چې کله نه دې زندگی شروع شوې ده خاتمه بالخیر غواړي الله نه هر ټیم. ټول عمر به دې نیک اعمال کړي پس عمل باندې به غاوره شو ټول عمل به دې لاړ شي. ټول عمر به یو سړي بد کړي وي چې توبه وکړي الله ولې لوی مقام ورکړي. وی دویمه قسمه ښځه مې وکته وی هغه داسې ووي د هغې چې کمې سینې دي پستان دي وي په یو کې هم سیخ ورکړی شوی په بل کې هم ورکړی شوی دی او هغه سیخونو نه دا ښځه په جهنم کې ځوړنده ده. اباجان دا کومه یو ښځه د فاطمه رضی الله تعالی عنها وی حضور پاک ورته وی بچې وی دا هغه یو ښځه وه وی چې کومه ښځه زنا دعوت پردو سړو له ورکوي او زناګانې کوي دا هغه ښځه په دې ګند کې مبتلا وه دنیا کې او د دې وجې نه دا په جهنم کې ځوړنده ده. دریم قسمه ښځه یادوله وی چې د ویښتو نه ځوړنده وه او وی تړلې شوې وه لاندې نه دې ته اور لګېدلو د جهنم نه اشنا اور دی ګورې که د دنیا ته معمولی د هغه اور یو سار هغه نو د دنیا به ټوله ختمه شي. دومره عجیبه د جهنم اور دی. وی دا ویښتو نه چې کومه ښځه ځوړنده ده دا هغه ښځه ده چې کومه بې پرده د کوره بهر وځي او نمایش کوي د خپل وجود او پردي سړي ځان ته مایله کوي هم په دې نیت باندې وي چې یاره ماته بهرني خلک وګوري. او دا نن سبا زموږ د ټولو ښځو کې دا مرض دی. کور کې چې ګوري نو مخ به یې نیولي پوزه به یې رابیږي مخ لاسونه به نه اینځي بیا وی زما خاوند پردو ښځو سره تعلق ساتي به نه چې کور ته راننوځي چې وګوري وي دا خو بلا ناسته ده په دې څه کوم. زینت د خپل سړي دپاره دی ګورې بارانو سړو له نه دی او که باراني سړي دپاره دې زینت وکړو بیا به دې دا انجامي چې د ویښتو نه به راځوړندی او موږ ټولې ښځې په دې کې مبتلا دي چې بهر زینتونه کوي د کور زینت یې پرېښی دی. څلورم قسمه ښځه چې حضور پاک یاده کا دا هغه یو ښځه ده چې کومه به د لاسونو نه تړلې شوي وي لاسونه به یې سټ شاته تړلې وي او دا خپې به یې وله راغونډې کړي دي سینو سره به یې وله تړلي. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ته تپوس وکړو اباجان دا څوک ده وی دا هغه ښځه ده چې کله دا د خپل ایامو نه پاکه شي د بیمارۍ نه پاکه شي او دا وجود نه پاکوي او یا دا د جنابت حالت په دې باندې راشي دا خپل وجود نه پاکي همداسې مرداره ګرځي نو وی دا هم د جهنم په دې عذاب کې مبتلا ده. بل قسمه ښځه پنځم چې یادوي وی دا هغه ښځه ده وی چې د دې شکل به مسخه شي د بیزوګانو د خنزیرانو به شي وی دا په دنیا کې دروغ وی او چغلخوري کوي. دروغجنه ښځه ده الله به په دنیا کې شکل مسخه کوي خنزیر شکل به وله ورکي. او یو بله ښځه په جهنم کې چې کومه پرته حضور پاک وی هغه ښځه وه وی چې شکل یې د سپیو او غپلې. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وی اباجان دا څوک ښځه وه او وی اور راتلو اور وی په خوله د دې اور نه نوته وی په شرمګاه د دې نه اور واپس وته وی دا کومه یو ښځه ده وی دا هغه ښځه ده چې په دنیا کې د دې پړه کې حسد پروت و حسد یې ساتلو. نو موږ دې سوچ وکړو په دې ټولو کارونو کې نن سبا ښځې او سړي مبتلا دي چې ښځو دپاره د عذاب او سړو دپاره ممکن حضور پاک دې دپاره ژړل او د دې یو علاج دا دی توبه ده. یقین وکړه الله تعالی به د قیامت په ورځ د سړي د توبې یو بانه ګوري چې په دنیا کې د معمولي عمل خو کړی که نه. یو روایت کې راځي وی چې د هر چا سفارش قبول شي د یو سړي سفارش د بل سړي سفارش د سفارشونو سلسله ختمه شي یو جهنمي به په جهنم کې ناستې دی وی اوهو ما سره خو هېڅ نشته په دنیا کې مې یو سکند رب له نه دی ورکړی څه به په دې وخت کې به وي د ده دا باڼه چې کم د سترګو باڼه دي وی الله سره به هم کلام شي. الله وی دی یو سړی په ژوند کې یو لمحه داسې تېره شوې وه وی چې د ګناهونو انبار په دغه زیات شوی وي د ده پړه کې ستا لږه یره راغلې وه او وی هغه یرې د وجې نه وی د ده سترګه دننه لږه لمده شوې وه او هغه لوندوالی د ده دې بڼو ته صرف ما ته راغلی ما محسوس کړی او وی زه د ده ګواهي ورکوم
رب ذوالجلال برحم په جوش کې راشي فرشتو ته به وی د دې باڼه دا گواهی قبول کړو دا سړی جهنم نه روګاږي جنت ته داخل کړي چې یو باڼه ستا دپاره گواهی ورکوي خو چې مونږ هم لږ څوک توبه وکاږو په ګناه کې مبتلا یو رب مو شاته پرېښی دی رب څه وایي الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا توبه وکاږو د نیکې خبرې بیان کا بني اسرائیل واقعات اکثر زیات مشهور په دې وجه باندې دي چې هغه هم زمونږ غوندې یو لوی امتو یو زنانه وه بدکاره زنانه زناکاره زنانه داسې بدکاري چې د هغې د حسن مثالونه به خلکو ورکول او هغې ځان له خپل یو تخت جوړ کړو هغې سره به بدعملي هغه سړي کولی شو چې کم عمراو لوی لوی عمراو سرداران او مالدار خلک به هغې طرف ته راتلی شو یو ځل دا په خپل تخت باندې ناسته ده نو یو عبادتګار نوجوان دی د دې کور مخې ته تېرېږي هر ټایم په مصله ولاړ هر ټایم الله الله هغه کوي چې نظر یې پرې پرېوته نو دا شیطان زمونږ ډېر ازلي دشمن دی د انسان پړي کې هغه خواهشات هغه وساوس را شروع کړي دی لاړو د دې نه عبادت کوي خوند نه ورکوي منځونه کوي د هغې سوچ راځي روجي شروع کړي نفلونه یې شروع کړو ځان له تکلیفونه ورکړه نهرې په ځان تېرې کړي خو یاره هغه سوچ نه ځي لاړو د کور ټول سامان یې خرڅ کړه چې د هغې کم قیمت کې د هغې برابر کړو ده وې زه بس لاړ بشم چې نه منې کېږم هغه قیمت یې وله ورکړه چې څنګه دې سره په تخت باندې کیني د ده وجود باندې لرزارې راځي په دې وخت کې الله د زړه ته یو خبر اچي چې بنده ټول عمر ما ته په مصله باندې ولاړې نن غیر محرمې سره ناستې نن یو بدکارې ښځې میدان ته راغی هغه عبادت دې څه شو هغه ریاضت دې څه شو الک دې ښځې ته وایي طبیعت مې خراب دی وی ځم او یې نه وي خپل هغه ضرورت پوره کا او یې نه بس زه ځم تا نه لاړم وی پیسې م وي پرېږده زه لاړم وی نه څه وجه ده راته وی ویړه ته مې د الله خوف راغه چې دی ورته وی دا نوجوان روان شو د دې ښځې ذهن ته دا خبره راغه اوهو دا خو دومره عبادت گزار نوجوان د ده پړه کې د الله خوف شته ما خو چېرته د الله عبادت نه دی کړی ما کې ولې نشته زه به نه مرم څه د دې ښځې زړه واوړېده چې څنګه یې زړه بدلېږي نور خو وله څه چل نه ورتله حضرت موسی علیه السلام والسلام له راغه نو یو کس ته ووی چې حضرت موسی علیه السلام والسلام ته ووی چې فلانې ښځه راغلې ده موسی علیه السلام والسلام داسې مجلس کې ناست و څنګه موږ تاسو ټول ناست یو نو یو کس هغه کس هم ساده سړی و نو هغه راغی لرې نه موسی علیه السلام والسلام ته ووی چې فلانې ښځه دله راغلې ده ادې غواړي نو ښځه خو ډېره مشهوره وه نو خلکو زړه کې به څه وي چې یاره څه راغلې ده چې ملاقات کوي موسی علیه السلام غصه شو چې نه ملاوېږم ورسره ته چې زه دلته نه اوهو ښځه ډېره زیاته خفه شوه چې د الله پیغمبر ما زما ملاقات ته انکار وکړو د الله پیغمبر ما نه دومره خفه دی چې ملاقات نه کوي دا لاړه نور خو څه نه ورتله وی زه عبادت به وکړم خپلو مشرانو نه مې دا اورېدلي دي چې که الله ډېر هم خفه په سجده راضي کېږي بس سجدې شروع کړي اخره کې اړه ته راغی یاره چې دا الک د پلاني ځای د پسې تک پکار دی زه به لاړه شم د ده غلامه به شم خپل محل ارسې ختم که لباس بدل که زینت ختم که د الک له چې لاړه په پته باندې ورسېده کسان ورته وی دا الک په دې وخت کې عبادت کوي وی دا د هغه د ریاضت وخت دی چې کله دلته نه راوځي د هغې نه پس بیا تا سره ملاقات کوي چې الک څنګه د کوټې نه راوتی دی د الله سره تعلق دومره جوړ کړی دی چې دې ښځې ته وکته دی ویرېده د وی که دا ښځه بدعملی له ما پسې دلته راغه هغه ټایم را پرېوتې دی ساتې نه وتې ده دومره زړه کې د الله خوف الله اکبر دا څه خوف ده زمونږ پړه کې چېرته خوف شته یقینا که دومره یریږم نه ښه به ور روان یو راته پته ده او بعضو خو دومره غټې غټې دعوې وکړي ما په خپلو دې غوږونه اورېدلي دي چې خلکو وي که خدای م راکوشي الیاذ بالله خلاص به دې رانه نه کړي داسې دعوې نو دا ښځه لاړه 3 ورځې پس ته د کور ته راغه ورته زه په دې نیت نوم راغلی ما توبه ویستې ده مور یې ورته وی بچې وی هغه خو مړ شوی دی خو وی دا بل زوی مې شته د نه زه تپوس کوم که دې په نکاح کې اخلي کني دلته پراته اوسه
چې دی بل نه تپوس وکړو او زه په نکاح کې اخلم، نکاح ورسره وکړه. تاریخ لیکي وی د دې ښځې د دې توبې دومره لوی برکت و، دومره لوی برکت وی چې دی له الله د دې کس نه او زامن ورکه، وی هغه او واړه زامن وی ټول د بني اسرائیلو اولیاء وو. دنیا بدکاره ښځه راپاسې او توبه وکړي، الله دومره لوی مقام ورکوي. زما محترمو د بچو تربیت لږ وکړئ. اصل کې بچی زمونږ د لاس نه ووته، که د مخکې زمانې بادشاه به مو خو د هغه بچي به ولی الله ګانو، مونږ نه به زمونږ د نعمت زیات تپوس کېږي. د هغې وجه دا ده چې مونږ ته هر قسمه سهولت شته. لږ مخکې وګورئ، لږ وروسته وګورئ د زندګۍ، هغه وخت کې داسې سهولیات خو نه و. یو بادشاه تیر شوی علامه کرماني رحمت الله علیه د بخاري شریف شرح لیکلې ده. داسې عجیبه بادشاه شجاع ابن ملک د ده نوم و، د ده زوی و. دا کرمان د ایران په علاقه کې راځي، اوس د هغې یو سټیټ دی. او داسې بادشاه نو چې هغه له خاتم النبیین هم نه ورځي او سورت اخلاص هم نه ورځي. علامه کرماني رحمت الله علیه په دې باندې یادېږي چې هغه د بخاري شریف شرح لیکلی ده. داسې بادشاه او د هغه زوی عبدالرحیم الوی محدث تیر شوی. د ده چې کله لور سن بلوغ ته رسي، بادشاه لور دپاره خو رشتې ډېرې، خو ناشنا سوچ یې ولاړو جومات ته. په جومات کې وکته چې کم الک آخره کې اوابین او که نوافل او که ورته وایي بچې وی نکاح کې، او وی ماله به څوک لور راکړي. وی زه خو یک تنها یم په کور کې، او یو مې چټایي ده، یو را سره منګی دی، او وی بالغ هم را سره نشته. وی که تاله بادشاه لور درکړي، وی بادشاه او ماله لور راکول. په خندا شو او ورته زه بادشاه یم، زه دله لور درکوم. ورته نه، وی لاړ شه اول دې د لور نه تپوس وکړه، زما حالت ورته بیان کا. هسې نه، هغه د محل نه راغلې ده، هغه په نیازبینو بسترو پرته وه. هغه به هلته داسې عادت وي چې به دلته ما سره زندګي نه تېروي، بیا به ورسره څه کې. او نه، وی بس زه پوه شو، زما لور مې پوه شم، هغې نه تپوس کړی دی. نو ده وله په جومات کې نکاح وتړله، خپل پلار وله وتړله. دا سنت طریقه ده چې پلار د لور نکاح تړي. حضور پاک هم د فاطمې رضی الله تعالی عنها نکاح تړی د صحابه کرامو په مجلس کې. خو موږ د هر څه نه یو عجیبه نخرې جوړې کړې دي. اعلنو، حضور پاک وی د نکاح اعلان وکړئ. موږ نکاح مختصر وکړو، په نور ډنګ ډنګ ښه ډېر زیات کو. نکاح د 2-3 کسان لاړ شو، په هغې شرمېږو چې کم عمل کول دی، او چې کم د نه کولو دی هغه دنیا پې شرمو، ځان هم پې شرمو. نو کله چې دا نکاح وشوه، د هلک لاړو، نو د لورې وله بوتله کور ته. دې لورې چې څنګه یو قدم د ده په دې چوکاټ باندې کېښه د خپل خاوند، نو دا لورې هلته راپرېوته، بېهوشه شوه. او ورته وایي وی ما درته ویل نه چې ستا لور زما کور کې وخت نه تېروي، تا به اول د لور نه تپوس کړی و. او ورته نه، دا وجه نه ده چې کله لور په هوش کې راځي، ورته وی ابا جان، وی ته وی چې دا هغه متقي او ولی الله دی، تا خو ما سره دوکه وکړه. ورته ولې بچې؟ وی د ده په کور کې خو دنیا پرته ده. وی څه دنیا پرته ده؟ وی هغه منګې وګوره، په هغې باندې نیمه روټۍ پرته ده. خو وی نیمه روټۍ؟ او ورته وی وی نه، وی زما روژه وه. وی روژه مې ماته که، وی نیمه روټۍ مې وخوړه، وی نیمه روټۍ مې پښمني له ایښې ده. او ورته وی وی نیمه روټۍ دې پښمني له ایښې ده. وی ته څنګه د الله ولی چې په رب دې بروسه نشته، چې کم رب تعالی په روژې ماتې کې درکړې ده، په پښمني کې دله نشي درکولی. الله نه به دې غوښتې و، الله به دله پښمني کې درکړې وه. دا د بادشاه د لور دا تربیت دی، او دا تربیت نه بنګلو سره کېږي، نه دولت سره کېږي، دا قرآن او حدیث سره کېږي. ګورئ چې هغه بادشاه بچو ته دا خولی دی، او دا مال دولت دا ګورې په دین کې څه خلل نه جوړوي. ډېر صحابه کرام وګوره، دا حالان کې بادشاه دی، مالدار به چې بادشاه دی که نه، خو د بچو تربیت یې څنګه کړی دی. نن سبا په وخت کې مولانا سجاد نعمانی رحمت الله علیه بل ورځ یو عجیبه خبره کړې ده. په هندوستان کې خدا کار شروع شوی دی چې د هندوانو الکانو ټریننګ کېږي. ټریننګ داسې کوي، 3 میاشتې ټریننګ ورکوي چې تاسو الحمدلله، ماشاءالله، سبحان الله، اخلاقیات پې د مسلمانانو زده کوي.
او هغې سره څه کېږي وی چې تاسو دا زده کوئ وی د مسلمانانو لوریانې کالجونو ته روانې دي یونیورسټو ته روانې دي وی هغې په دې باندې خپل طرف ته مایل کې خپل اخلاقیاتو کې خو چې کم یو هندو یو مسلمانه جینۍ خپل طرف ته مایله کا وی 2.5 لک روپو چک هغه له سرکاري نوکري هغه د پاره فلیټ کور هغه له ورکړی کېږي هغه د پاره خو نورن علا نور دی چې فری او په دې دور کې ورته ملاویږي او زمونږ بچیانې څه کوي که کالج ته ځي یونیورسټیانو ته ځي دلته نه به وځي هلته کې به بورکې په خپل بیګونو کې واچوي چرته دې تفتیش کړی دی د دې شي معلوماتو کې د بچو تربیتو کې بچیم د لاسه ووته سبا به بیا جاړو چې یاره زما بچی خو زما نه دی زما بچی خو یا قادیانې شوی دی یا هندو شوی دی بیا بیا کوم ځای نه راړی یو کس راغلی هغه جړل یقین وکړه وی بهر ملک کې مې پیسه ښه ډېره وګټله خو وی بچي مې دهریان شو خدای هم نه مني بیا به ورسره څه کې پیسه دې وګټل نن سبا هغه سوچ نه دی چې ستا مال خراب کی ستا پیسه خراب کی نن سبا جنگ ستا د ایمان دی هغې ته پته لګېدلې ده چې دوی په پیسه میسه نه دي د دې اصل چیز ایمان دی د مسلمان ایمان خراب که عقاید خراب که دی د ختم که په بچو لږ غور وکړئ عقیده خپله مې زده کړې دی بچو ته مو ښایي یقین وکړه ستړي شو مونږ لکه په نیمه شپه هم راځي مونږ ته انکار نه دی کړی مسایل درته ښایو ټول علما کرام مساجدو کې په لږو لږو تنخواګانو ته سره ناست دي چا څوک چا دې څه زده که که د ورځې یو مسله مې زده کې د میاشتې 10 مسلې شوي یو 10 مسلې شوي د کال 360 مسایل شو زده کوئ نه زده کوو وخت را سره نشته وخت څه نشته فیسبوک دپاره شته ټیک ټاک او ټویټر دپاره شته او د قرآن او حدیث دپاره را سره وخت نشته چې کله تا یو ترتیب په خپل ځان کې کېښو هغه به سبا ستا بچی فالو کوي چې ته کور ته راننوځې په کور کې ته وایې کاروبار مې بره لاړو پیسې مې دومره وګټلې دومره مې وبېللې سبا به ستا بچی هم دا سوچ کوي چې ژوند کې خو تشه پیسه د نورې خبرې نشته او که تا په کور کې دا خبرې ختمې کړي چې بچي ته دې وی بچې قرآن داسې سبق دې ویلی دی قرآن مجید دې څومره وویلو کومه دعا دله درځي کومه دله نه درځي نو سبا به بچې وایي یاره د مال دولت نه لوی اهمیت خو د دې قرآن دی د دې حدیث دی د پیغمبر د دې سنتو دی په دې ژوند کې لږ بدلو به داسې راځي او دا پیغام ورسوئ خپل بچو ته وښایئ مخکې ورسوئ لیکن که ډېر پاتې راز وروسته ورځم الله تعالی دې موږ ټول نه راضي شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یو هلک وایي اف سی کې مې نوکري شوې وه هر څه کلیرنس مې شوی و خو رشوت نه بغیر نه راکړي زه د هغې اهل یم که دا رشوت دې ورکړه دا پیسې دې ورکړي ښه خبره خو نه ده خو ته به ګناهګار نه یې ځکه چې ته د دې اهل یې اکثرو علما کرام دا هم لیکي وي کله چې د چا سفارش کې او سړی د هغه شیز اهل وي نو دا سفارش ثواب دی چې اهل وي د هغه شیز نو تا کې د دې اهلیت شته دی سوره توبه چې کله ځان لوي دې شروع کې بسم الله نشته څنګه به وي ګوره چې ځان لوي چې قرآن دې ډایرکټ کولو کو سوره توبه وي نو د برکت دپاره اعوذ بالله بسم الله ووایه او که سوره انفال دې ختم کو بیا سوره توبه شروع کې بیا مو وایه بس هغې کې د سره شروع نشته دی نه چې یو سړی وفات شي قبر کې به څنګه حواله کې دا مخکې ما خبره کړې وه قبر کې چې دی کېږدي نو اصل طریقه دا ده چې د دا شا د املا داسې مونږ څنګه په سیټ باندې سملو نو د یو طرف ته ولګوه بسم الله و بالله علی ملت رسول الله دا دعا بوی دا د حواله کېدو دعا ده بچین مونځ نه کوي چې خپله څوک مونځ نه کوي نو بچین بیا نه کوي خپله مونځ کوئ د بچو په مخ کې ګوره بهترین مونځ هغه دی د فرض نه علاوه چې کم په کور کې کېږي د هغې وجه څه ده هغه دا ده چې بچي تا ته وګوري چې زما والدین مونځ کوي او دومره اهمیت سره کوي او دومره په خشوع خضوع کې نو بچي به دې زده کړي بچي مونځ نه کوي او بلوغت ته رسېدلی دي سزا ورکړه که سزا نه هغې سره هم نه سمېږي که ته تعلقي ورسره وکړه لږ ځان تې خفه کړه نو خو به دې مني که نه چې ځان تې خفه کړې 2 رکاته شوي دي فرض 4 رکاته فرض مونځ 2 رکاته رانه جمع نه شوي دي او بیا کم بعد کې مې ډک رکعتونه راګرځول نو په یو کې مې صورت ونه ویلو نو د دې څه حکم دی دې کې به بیا ته سجده سهوه کې کله واجبات د انسان نه لاړ شي نو دی به سجده سهوه کوي او که سجده سهوه دې ونه کړه نو دا مونځ واجب الاعاده دی دی به دوباره کې سجده سهوه په 10 شیزونو باندې راځي 10 واجباتو باندې یو په هغې کې د ارکانو تعدیل نه ساتل
چې یو سړی رکن پورونه کې مطلب د سجدې نه دی راپاڅېدو او بالکل دی په دې سجدو منځ کې چې کینی جلسه ورته وي په دې کې کینه ناستو واپس لاړو په ده باندې سجده سهو شته د ده مونځ پوره نه که سجده سهو یې ونه که مونځ به دوباره کوي یا د رکوع نه سیده ودرېده ونه درېدو صرف معمولی داسې شو بیا ښکته شو نو د ده پوره مونځ نه شو که د سجده سهو ونه کا نو دا مونځ په ده باندې واجب الاعاده دی دا شان د دوی قنوت ونه وي تکبیر تحریمه ونه وي نو دا اکثر لس چیزونه علماو ذکر کړي دي کمرې کې ګټره دی د پاسه مونځ کول ګوره اصل صفایي د بره پکار ده چې کوم ځای کې ستا جانماز هغه فرش دی تا پاک کړی دی لاندې ګټر دی د واشروم پیپ تلی دی هر څه شوي دي هغه په خپل ځای باندې دي بره ستا مونځ کېږي ښه حدیث کې وي داسې راځي داسې م اورېدلي دي چې یو ګډ راواني صورت کوثر ووایي د هغې د پاسه لاس تېر کړي نو ټول ګناهونه معاف کېږي داسې حدیث خو ما خو پې دغه مو کوم یې نه کته چېرته ما ته میلو نه شو نو ما ته موضوعي روایت ښکاري داسې څه نشته دی خپل پلار مې په خوب کې خفه کتلی دی په پلار دی د چا حق وي هغه ادا کا که چېرته د جیدادونو حق وي نو بچي خو نن سبا نه ورکوي پلاران هم نه ورکوي نو بیا وروسته هم دا هلي مخکې راځه راته یو کس ټېلیفون کړو او ما ته دا کس پته هم ده چې هغه د خپل لوڼو ټول حق خوړلی دی او داسې حق یې خوړلو چې دلته راغه نو د میراث تقسیم یې خو پوره وکړو مدرسې نه مو له فتوا ورکړه نو بیا د هغې باوجود دی پې زورورو نو هغه روریانو یې هغې له یې پته نشته لږې لږې پیسې ورکړي او زما په حساب 5% یې ورکړي 95% یې ورنه کړي هغه بچي ماشومانو او بیا وفات شو هغه بچو یې خپل کار دی کوي دی پوه شو کار یې پوه شه نو بیا به داسې بچي حق ورکوي د خپل پلار یا استغفار وایي د هغه دپاره یا کني او یا زرزل لا اله الا الله ختم خپل پلار دپاره وکړه زما ترور زوی وفات شوی په پولیس کې او 27 लाख روپۍ حکومت هغه له ورکړي نو ما نیشنل سیوینګ کې ایښي دي دا راوکاږه ځان هم به مو ګناهګار وم هغې ګناهګاره وه نیشنل سیوینګ کې چې کمې پیسې پرتې دي دا سود دی ځکه په دې کې پیره نه شرط خو دا هغې قرض علي او قرض پسې اضافي اخیستل پیسې دا سود دی نو دا سود دی دې نه وله دا پیسې وکاږه خپله غاړه پرې خلاصه کړه پیسې هغې علي او د هغې په ځای به عذاب تا ته میلاویږي په سجده کې دعا کول سجده کې دعا کولی شي هر څنګه دعا کولی شي خو هغه دعا چې کومه مسنون دعا وي حضور پاک کومه کړې ده قرآني آیتونه دي په نوافلو کې کولی شي فرایضو کې نه هغه دعاګانې کوم لاکډاون ختم کېدو نه پس هم بیا هم خلک لګیا دي په ملیشیا کې هغوی منځونه کوي جماعت منځونه په خپلو کمرو کې کوي جماعتونو ته نه ځي نو دا ده که دلته وکړي نو مونځ خو ادا کېږي خو افضله دا ده ګوره د مونځ درجات دي اوس یو کس په جماعت سره جماعت کې جمع وکړه څومره زیات کسان یې هغومره د هغې فضیلت زیاتېږي څومره لږ کسان یې هغومره فضیلت کمیږي نو د زیات فضیلت اجر هم زیات وي سنت او فرض مونځ څنګه پکار دی ګوره فرض مونځ کې 2 رکعاته ډک وي ډک مطلب دا چې صورت فاتحې سره الحمد سره به بل صورت ملاوي 2 رکعاته پیلني او تش دا چې صرف صورت فاتحه به وي پیلني 2 رکعاته په هغې کې ډک وي او اخیرنۍ که یو وي او که دوی هغه به تش وي په سنتو کې به ټول ډک وي هغې ټولو کې به ورسره صورت فاتحې سره صورت ملاوي وکیل تپوس کړی دی په عدالت کې اکثر داسې فیصلې کېږي چې یو ښځه په خاوند باندې کیس واچوي داسې کیس واچي چې یاره زه طلاق غواړم خاوند زما حق نشي ادا کولی نو په دې وخت کې خاوند یو تاریخ له راشي 2 له راشي بیا چې کله د هغه وخت راشي نو هغه پټ شي نه راځي 2-3 تاریخونو کې چې هغه غیر حاضر شي کستن داسې کوي هغه ته مونږ انفارمیشن هم استو او هغه پسې خط استو چې راشه هغه را نشي نو بیا جج د خپل طرف نه د ښځې له طلاق ورکړي ورته وایي چې ستا نن نه عدت شروع شو د دې شرعاً څه حکم دی دا جدید مسایلو کې دي طلاق اختیار سړي سره دی ټیک شوه که یو ښځه دا وایي چې یاره زما خاوند هغه کې څه عیب دی زما حق نه ادا کوي یا زما خاوند نامرده دی یا چاته غیب شوی دی نو مسلمان قاضي ته دا اختیار شته چې هغه دا فیصله وکړي خو اول بیا خاوند ته اطلاع کوي که خاوند یې په دې دورانیه کې را نه و نو بیا قاضي دا فیصله کولی شي چې یاره دې ښځې ته وایي زه د هغه طرف نه وکیل شم ما تاله طلاق درکو د خاوند د طرف نه ته مطلقه شو نن ورځې نه ستا عدت شروع شو دا ښځه بل چا سره نکاح بیا کولی شي صحیح ده
د اودس په حالت کې مسح د پاره نوې اوبر اغستل دي او لاسونه لوندي په هغه بکې نوې اوبر اغستل دا افضل طریقه ده ځکه چې بعض وخت کې مونږ لاسونه اوچي اکثر تری پکې راشي خو چې نوې اوبر حواله هغه نوې اوبو سره وته مسح مو کې سټلا وګونلا دا ټول په هغه باندې بیت کولې شي مسح د جنازي مونږ دوباره کولې شي د جنازي مونږ یو ځل وشي نو د هغه مشروعیت یو ځل دی او کچرته ولی وی او هغه پدې کې موجود نه او بیا راغو هغه چې زه دوباره د جنازي مونږ کوم نو چې کوم خلکو جنازي مونږ کړي دي نو هغه به پکې نه شاملېږي نور چې کوم نه دي که اده پکې ودرېږي خو نه دی کوي بهتره دا چې نه دی کوي مته دعا وکړئ چې الله تعالی مې د تکبر نو ساتي او د تهجد وخت کې مې الله را پاسي الله تعالی دیو کی وینا اکثر ستنې سره وکاږي ټیسټ لپاره دې سره ودس ماتېږي ښه په چارندام کې چې کله اوبه ختم شي او بیا اوبه پسې پاسې نورې اوبه رالې نو په دې دوران کې به دوباره اودس کی او که نو صرف چې څومره دې کړی دی هغې نه پس به کښېنه چې وجود دې لالون دی او څومره اودس دې کړی دی مطلب لاسونه دې وینځلي دي نه پس د خپې پاتې دي نو بس صرف خپې ووینځه ښه نور اودس مه کوه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين الہ العالمین ایمانم نصیب کی یا الله څومره ګناهونه را نشوي دي په نیک اجرونو راته بدلو ګرځي یا الله د قرآن مجید برکات ثمرات زمونږ د ټولو په کورونو باندې را نازل کی الہ العالمین خپل رضا مونږ ټولو ته را نصیب کی الہ العالمین د دې دنیا د دې فتنو نه مو وساتي یا الله څومره بچی دي نیکان صالحان راته لوي کی یا الله زمونږ د بچو دینداري را نصیب کی یا الله زمونږ د ټولو خاتمه بالخير را نصیب وګرځي الہ العالمین دا حاضر ډله ناسته یا الله څومره بیماران دي په دې کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي زما یو ورواره اپریشن شوی دعا ورته وکړي الله صحت کامله عاجله مستمره ورکړي یا الله دا کم تکلیف دی په روغ صحت نعمت ورته بدل وګرځي یا الله دا هر قسمه آفتونو نه مو وساتي یا الله څومره زنانم دي رب حیا د مریم علیه السلام نصیب کړي الله څومره مشران کشران مزول وفات شوي په قبرونو ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي قبرونو ته جنت ته باغچونه ښکلې باغچې وګرځي الله مونږ ټول ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي د هغه زیاده به احترام نصیب کړي یا الله مونږ ټولو نه راضي شي الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نه شي صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم